السلام علیکم ملګرو. د ویډیو په سر باندې لیکلي چې بچې نه دیکھے. بچې نه دیکھے دې مطلب دا نه دی چې په دې ویډیو کې غلط څه دي. په دې ویډیو کې غلط څه نه دي. خو په دې ویډیو کې څه دي؟ په دې ویډیو کې دا طریقه ده چې داسې څه ویډیوګانې ستاسو په موبایل کې راځي چې تاسو دا غواړئ چې زموږ ماشومان دې دا ونه ګوري، دا دې په دې کې نه راځي. خاص کر په یوټیوب کې کم ملګرو سره چې یوټیوب تقریبا هر چا سره دی، خو چې چا سره کور کې موبایل دی او هغې کې ماشومان اکثر په یوټیوب کې کارټونان ګوري یا ډراما یا داسې فني یا د زده کړه دپاره څه ګوري، نو یوټیوب خو یو داسې پروګرام دی چې په دې کې اټومیټک نورې ویډیوګانې کولاویږي، لاندې په سجیشن کې نورې ویډیوګانې راځي. نو په هغې کې اکثر ویډیوګانې داسې چې هغه کله تاسو ته مخې ته راشي نو سړی ډېر سخت خفه شي چې یاره دا خو زما ماشومانو ته مخې ته راځي، دا ویډیوګانې راتله نه دي پکار یا د دې د کتنه دي پکار. دا به زه څنګه بندوم؟ د دې د بندولو طریقه سره چې دا بالکل دې کې راځي نه. نو د دې دپاره دوه طریقې مې له نن راوړي دي او داسې دواړه طریقې داسې دي چې ښه مکمل کار والا دي. کار به کوي ښه صحیح. ستاسو په یوټیوب کې بیا داسې قسم ویډیوګانې نه راځي که په خپله ګورئ او که ستاسو ماشومان یوټیوب استعمالوي. لومبۍ طریقه خو دا چې په خپل موبایل کې یوټیوب کډز انسټال کړئ. یوټیوب کډز دې سایټ ته تاسو تصویر کې کتی شئ. دا یو ایپ سپیشل د ماشومانو دپاره. که دې کې ماشومان هر څه ګوري نو دې ته به داسې غیر اخلاقي بالکل څه څیز نه راځي. هغې ته به مکمل داسې ویډیوګانې راځي کوم چې ماشومانو د کتو دي، لایق دي، لکه د هغې د عمر مطابق صحیح دي، لکه کارټون وغیره یا مزاحیه یا هر څه چې په دې کې راځي نو هغه ماشومان کتی شي. هغې کې د خطرې د بې حیایۍ څه نه وي. بالکل پاک صفا ایپ دی دا د ماشومان لپاره ښه ټرسټډ دی. نو لومبۍ طریقې خو دا ده. دویمه طریقې سره هغه دا ده چې تاسو په دې خپل یوټیوب کې سیټینګ ته راشئ. چې سیټینګ ته راشئ دې کې به دننه بیا کلیک کې د لومبنۍ نمبر جنرل سیټینګ، په دې کې لاندې یو آپشن دی دا لیکلي ریسټرکټډ موډ. دا ریسټرکټډ موډ به آن کې. دا چې کله تاسو آن کې د دې ډېره غټه پیدا ده. بیا به د دې نه بعد تاسو په یوټیوب کې داسې ویډیوګانې بالکل نه راځي کومې چې د 18 سال نه کم عمر کسانو دپاره نه دي پکار، یعنې ماشومانو دپاره نه دي پکار. نو هغه ویډیوګانې به ټولې ستاسو په یوټیوب باندې بندې شي، بالکل به نه راځي. نه به سجیشن کې راځي، نه به په سرچ کې راځي. که په سرچ کې څوک ګوري نو په سرچ کې به هم نه راځي. نو دا یو ډېر ښه آپشن دی په دې کې. دې ته چا خیال نه وي، خو کله د کور موبایل یا بعضې ټایم تاسو نه خپل موبایل ماشومان وغواړي چې راکړئ زه پکې څه ګورم، نو په دې ټایم نه لګي. په یو سیکنډ کې دننه دا پې آن کې بیا یې هغې له ورکړئ. بیا د بې خطره هغې ستاسو په یوټیوب کې کارټونان ګوري، ډراما، هر څه چې ګوري دي هغې ته به داسې غلطو بد اخلاقه یو قسم له ویډیو بالکل نه راځي. او ته ښه بې فکره اوسه که هغې یوټیوب کې هر څومره ټایم لګیا یي نو پروا مه کوه. د دې نه علاوه په دې ځای کې نور هم ډېر ښکلي او قیمتي سیټینګونه دي، هغه هم تاسو ځان له سیټ کولی شئ. لکه نایټ موډ، تاسو خپل یوټیوب بلیک کلر ته اړول غواړئ هغه آپشن پکې هم شته. یا په دې کې کاته د ډبل ټیپ ټو سی کرې خیال دي دا ویډیو موږ ډبل کلیک کړو نو دا لږه مخکې شي که نه، دغه آپشن پکې هم دی. داسې په 10-15 سیکنډ باندې سیټي که تاسو زیات ټایم پې لګول غواړئ، مثال 1 منټ، نیم منټ، 2-3 منټه، 15 منټه چې زه ډبل ټیپ کوم نو ویډیو دې دومره به مخکې ځي، نو دا آپشن پکې هم شته. او د دې نه علاوه بل په دې کې وایس سرچ چې کوم تاسو اواز سره په دې باندې سرچینګ کوئ نو د هغې د ژبې د بدلولو آپشن یې پکې هم شته. تاسو انګلیش کې، اردو کې یا نور داسې مختلف زبانونه پکې هم شته. که تاسو زبان بدلول غواړئ چې په دې زبان کې زما سرچینګ کېږي دا آپشن پکې هم شته. د دې نه علاوه بل یو آخري آپشن چې کوم دی که چېرې بیا هم تاسو ته دغه موډ تاسو نه یې آن کړي او یو ویډیو تاسو ته راځي هسې په سجیشن کې به تاسو ښه نه لګي، د هغې دپاره دا آپشن دی دې ځای کې هرې ویډیو سره لاندې دا 3 نشانونه 3 ډاټس ګوره د تیر نشان وله ما ورکو، دا به کلیک کې. دا چې تاسو کلیک کې نو تاسو سره 2 آپشن به دې کې لاندې راځي. د دواړو کې چې هر یو تاسو کلیک کو ناټ انټرسټډ او یا ډونټ شو می دیس چینل، دې دواړو کې تاسو هر یو کلیک کو نو تاسو یقیني کوئ چې دغه قسم ویډیوګانې به تاسو ته بالکل بیا نه راځي یا د دغه چینل ویډیوګانې به تاسو ته بالکل نه راځي، همیشه لپاره به بندې شي. نو دا پر یوټیوب کې ډېر ښه آپشن دي. یوټیوب خو یو ډېر ښه څیز دی، ډېر خلک یې ګوري، د هر قسم مسله چې یا په دې کې خلک سرچ کوي. خو بعضې ټایم دا بد اخلاقي قسم ویډیو پکې بعضې ټایم راځي چې هغه په بنده باندې ښه نه لګي، یا خاص کر ماشومان لپاره یا د فیملی چې کوم موبایل یې په هغې کې خو بالکل نه دي پکار. نو د هغې دا طریقې وي. څه ملګرو زما نه دې تپوسونه کړي چې یاره دې موږ ته څه طریقه وښیه چې زموږ په موبایل کې د دا څیزونه نه راځي. نو د هغې دپاره سپیشل دا ویډیو ما جوړه کړه، نو تاسو ته هم پیدا واخلئ.
دې طریقه باندې نن عمل وکړئ او پیدا ترې واخلئ. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ګران پکې څه نشته. که بیا هم څوک په یو پارټ نه پوه شوي زما نه تپوس وکړئ، کمنټس کې تپوس وکړئ، یا داسې چاته څه مسله یي څه سجیشن یي چې په دې باره کې مونږ له لږ تفصیلي ویډیو جوړه کړه نو هغه هم په کمنټس کې ماته ویلی شئ. انشاءالله زما به کوشش وي چې زه هغه تاسو ته په اسانو الفاظ کې پوه کړم پې تاسو. ویډیو لایک کړئ، که چینل ته په لومړي ځل یې چینل سبسکرایب کړئ، چا څه سوال یي کمنټس کې تپوس وکړئ. والسلام.